بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو د الله تبارک وتعالی نه دعا ده چې روغ جوړ به ښه وئ. نن زه تاسو سره د یو داسې وظیفې سره حاضر شویم چې هغه د الله رب العالمین د کلام پاک د ورکوټي صورت وظیفه ده چې په ویلو کې ډېر مختصر دی لیکن وزن کې ډېر زیات طاقتور دی. هغې ته سورت فاتحه ویل کېږي یا ورته فاتحة الکتاب هم ویل کېږي او الکتاب هم دغې سورت ته ویل کېږي. د هر حاجت او مصیبت او د پریشانۍ دپاره دا ډېر مجرب سورت دی. د قرآن د ترتیب په لحاظ سره اولنی سورت دی چې کله علما فرمایي دا سورت را نازلېدو نو الله تعالی ورسره 70,000 فرشتې چې کوم دی هغه ځمکې ته رالېږلې وي. کم که چې د ماخوتن اوده کېږي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي او هغه سورت فاتحه 4 پیرې ووایي نو الله تعالی به دغه انسان له دومره اجر او ثواب ورکړي لکه د انسان چې 4,000 درهمه یا دینار د الله تعالی په لاره کې چې کوم دی هغه صدقه کړو. نو محترم معاذانو ډېر لوی ثواب اجر چې کوم دی هغه په دې صورت کې پروت دی. علما فرمایي کله چا په غاښ باندې درد وي هغه سره د بسم الله او سورت فاتحه 7 پیرې ووایي او په غاښ باندې د ګوته کېږدي او دم دې کړي انشاءالله د غاښ درد به ورسره الله تعالی ښه کړي. که ستا حاجت وي مشکل وي په قرضونو کې ګیرې اولاد نه وي یا اولاد وي خو نارینه اولاد نه وي د هغې دپاره د سورت فاتحې د وظیفه وکړئ. ډېر زیات عجیبه او مجربه وظیفه ده. الله تعالی به ستاسو تمام حاجتونه چې کوم دی هغه په دې وظیفې سره چې کوم دی هغه پوره کړي. علما فرمایي په چا باندې تنګ دستي ده غریبي ده کمزوری دی نو د هغې دپاره هم د سورت فاتحې وظیفه علما بیانوي. طریقه کار یې څه دی؟ په طریقه کار باندې ځان پویه کړه، په دغه طریقه باندې د سورت فاتحې وظیفه وکړه. الله تعالی به درله دومره اجر او ثواب او دومره خیر ښېګړه دومره برکت د څه مقصد دپاره کې هغه تمام مقصد حاجتونه به درله الله تعالی په دې وظیفې سره پوره کړي. نو علما فرمایي چې وظیفې طریقه کار دا دی چې دا به ته 7 ورځې کې په لومړۍ ورځ باندې به دا شروع کړي د 70 پیره به ووایي، په دویمه ورځ باندې دا بیا 80 پیرې وي، په درېیمه پیره باندې په درېیمه ورځ باندې بیا د 50 پیرې دغه شانتې چې کله روزانه به 10 پیرې کمې نو پرز کا هفته پوره شوره په آخرۍ ورځ باندې په تا باندې 10 پیرې راغلې. علما فرمایي بیا هم ستا حاجت کم مقصد هغه پوره نه شو نو طریقه کار ولا بدل کا. طریقه کار ولا داسې کا چې وړومبی ته د بره نه لاندې راغلی اوس به د لاندې نه بره لاړ شي. نو مطلب دا دی چې وړومبی د 70 نه شروع کړې وه اوس به د 10 نه شروع کړي، په دویمه ورځ باندې به 20 پیرې، په درېیمه ورځ باندې بیا 30 پیرې دغه شانتې اوس به د لاندې نه بره ځي. نو دویم هفته چې کله پوره کړه انشاءالله ستا حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. تمام حاجتونه مشکلات د څه مقصد دپاره د څه حاجت دپاره ته دا وظیفه کې الله تعالی پکې ډېر خیر او برکت هغه ایښودی دی. خو شرط ولا دا دی چې مونځ به ورسره هغه 5 ټایمه کوې نو الله تعالی پکې تعالی ډېر برکت واچوي او الله تعالی به ستا تمام مشکلات حاجتونه هغه به الله تعالی ستا په دې وظیفې سره حل کړي.